واه او چې ستا د خولې نه مې صفت د بل چا واورېدلو چې ستا د خولې نه مې صفت د بل چا واورېدلو په عشق مې شک شولو لالیه په تا څه شوي دي او د پلار د ګټې په اسره باندې ژوندون تېروې د پلار د ګټې په اسره باندې ژوندون تېروې په څه غافله زلمیه په تا څه شوي دي واه ډېر ښه ډېر ښه او چې ګیر چاپېره راخورې دي د بارودو وږمې چې ګیر چاپېره راخوري دي د بارودو وږمې د بارودو وږمې چې ګیر چاپېره راخورې دي د بارودو وږمې په پښتونخوا خوره سپرلیه په تا څه شوي دي واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست دا شعر یو پیره بیا چې ګیر چاپېره راخورې دي د بارودو وږمې په پښتونخوا خوره سپرلیه په تا څه شوي دي اظهار نه غوښې شو کوې رقیب ته هېڅ نه وایې اظهار نه غوښې شو کوي رقیب ته هېڅ نه وایي اظهار نه غوښې شو کوې رقیب ته هېڅ نه وایې ای د محبوبې د کوڅې سپیه په تا څه شوي دي واه ډېر ښه جي ډېر ښه ډېر زبردست ډېر زبردست او دا یو بله غزل د مې اوس نږدو ورځو کې جوړه کړې وه چل کوو زه در پسې وروستو ځم په لار سندره ووایه واه ډېر ښه جي ډېر ښه او ګوره شاه زلمي مو د کار غم لیونې کړي دي ګوره شاه زلمي مو د کار غم لیونې کړي دي ګوره شاه زلمو ته څه د کار سندره ووایه واه ډېر ښه جي ډېر ښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو میر جمشید یم او دا وخت چې را سره کوم شخصیت موجود دی نو د تعارف محتاج نه دی د پښتو جبې یو معروف شاعر ما سره موجود دی پروفیسر ابراهیم صاحب دوی سره یو څو خبرې اترې کوو د دې زندګۍ په حوالې سره هم او د شعر او شاعرۍ په حوالې سره هم خبر تاسو دا خبر یادوي چې پروفیسر ابراهیم صاحب چې کوم دی د شعر او شاعري چې کوم دا کارن خان هم په خپل غانو کې په خپل غزلو کې ویلي دا د سره یو څو خبرې اترې کوو تاسو هم سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام پروفیسر ابراهیم صاحب دا راته وایي چې تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ زه د ضلع نوخار نظامپور کمر ملي کلي سره تعلق لرم او عصر حاضر کې د ګورنمنت ډیګري کالج خانکوی نظامپور کې د پښتو ډپارټمنټ چیرمن یم او د اسسټنټ پروفیسر په حیث خپل خدمات تر سره کوم ها ابراهیم صاحب دا راته وایي چې تاسو خو د پښتو دغه سره شعر او شاعرۍ سره دې سره چې کوم دی د څومره وخت نه چې کوم دی تاسو تعلقات ساتئ دا خو ډېره عجیبه خبره ده دا مشهوره خبره ده چې شاعران جوړولی نه شي بلکې شاعران پیدایشي شاعران وي زه شپږم اوم کې هم چې ما به خاطر افریدی ډېر اورېدلو په هغه ټیم کې زه په ګورنمنټ میډل سکول غالب ګل بابا کې وم بیا د زیتون بانو افسانې به مې هم کتلې بیا زمونږ د ترور زوی و فاروق خټک الله دې اوس وبخښي ډېر لوی سړی و هغه ماته د سلمه شاهین کتاب راکړی و نوی سهار هغه مې هم لوستلی و دا تم نه و بیا ما شاعري کوله او دا سلسله اوس پورې جاري ده خو بیا چې کله ما 14 وکړو نو د هغې نه پس مې په نثر ګوتې پورې کې بیا په پښتو ادبیاتو کې مې چې مې وکړ نو بیا خو نور هم ضرورت زیات شو بله دا چې د شعر په نسبت که مونږ کلاسیکي ادب هم مطالعه کوو نو په پښتو کې شعر زیات لیکلی شوی دی او نثر کم لیکلی شوی دی او اوس هم د زیات نثر د لیکلو ضرورت دی ابراهیم صاحب دا راته وایي تاسو د شعر او شاعري سره تاسو ووایي چې څومره وخت نه تعلق ساتئ تاسو د شعر او شاعري چې کومه ده دا یو سنګر ته تاسو ورکړي ده یا چا ویلي دي یاره ما خو زه خو بهرحال داسې دا شوق ډېر نه کوم خو د ملګري کسانو ته ورکړي سنګرانو ته ورکړي نو بس څه په لوکل سطح او څوک نور وي د بار والا نو هغوی هم ووایي خو زما په خیال څه داسې ډېر شوق د دې چیزونو نه کوم ابراهیم صاحب دا راته وایي چې موږ اورېدلي دي چې کارن خان هم د تا غزلې د تا دغه ویلي دي داسې کومه یو غزل ده د کارن خان چې هغه تاسو لیکلي وه دې کې دا دی چې ما ټپیزې لیکلې وې غزل خو به نه وي ټپیزې ما لیکلې وې او د ما نه مخکې د ډاکټر اسرار اتل هم لیکلې وې هغې کې څه ټپیزې هغه یلې دي او له دې نه علاوه زموږ چې کوم لوکل فنکاران دي نو هغوی هم ځنو پکې یلي دي او زما بیسیکلی زما چې کوم فیلډ دی نو د تحقیق دی او بیا په تحقیق کې زه د خوشحال بابا او د هغه په کورنۍ یعنې د هغه مشر زوی چې د اشرف خان هجري په هغه باندې مې کار کړی د هغه په دیوان مې کار کړی په فوکلور باندې مې کار کړی نو زما ټارګټ د پښتو کلاسیکي ادب دی زه ویم چېرې په دې باندې پوه شم او د پښتو ادب د یو ادنا طالب علم په حیث اوس هم کوشش کوم چې زه په پښتو په کلاسیکي لټریچر پوه شم
پروفیسر صاحب خبرې ډېر نه کوو خو دا راته ووایه چې کومې داسې ټپیزې وي چې هغه شاید هغه ویلي دي کرن خان ویلي دي هغه راته لږ ډالۍ کړه. یاره دا خو اوس د هغه کې به وي زما په دې بیاس کې به یې سړي نه هېرېږي. ټیک شو جي او هغه به کتل غواړي البته غزلې مې دوې راوړي نو هغه به بیا ووایو چې ښه ده صحیح تاسو چې کومې غزلې راوړي دي نو هغه راته ووایي. دا غزل ده چې شپېلې خو نه وهي شپونکیه په تا څه شوي دي. راشئ ملګري که تاسو کښېنئ راشئ راشئ موږ سره کښېنئ راشئ کښېنئ راځئ. ښه جي شپېلې خو نه وهي شپونکیه په تا څه شوي دي واه زما د مینې لیونیه په تا څه شوي دي واه او چې ستا د خولې نه مې صفت د بل چا واورېدلو چې ستا د خولې نه مې صفت د بل چا واورېدلو په عشق مې شک شولو لالیه په تا څه شوي دي او د پلار د ګټې په اسره باندې ژوندون تېروې د پلار د ګټې په اسره باندې ژوندون تېروې په څه غافله زلمیه په تا څه شوي دي واه ډېر ښه ډېر ښه او چې ګیر چاپېره راخورې دي د بارودو وږمې چې ګیر چاپېره راخوري دي د بارودو وږمې د بارودو وږمې چې ګیر چاپېره راخورې دي د بارودو وږمې په پښتونخوا خوره سپرلیه په تا څه شوي دي و ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست دا شعر یو پیره بیا ډالۍ چې ګیر چاپېره راخورې دي د بارودو وږمې په پښتونخوا خوره سپرلیه په تا څه شوي دي اظهار نه غوښې شو کوې رقیب ته هېڅ نه وایې اظهار نه غوښې شو کوي رقیب ته هېڅ نه وایې اظهار نه غوښې شو کوې رقیب ته هېڅ نه وایې ای د محبوبې د کوڅې سپیه په تا څه شوي دي و ډېر ښه جي ډېر ښه ډېر زبردست ډېر زبردست. او دا یو بله غزل د اوس نږدو ورځو کې جوړه کړې وه چې مه یارېږه یاره ښه په جار سندره ووایه مه یارېږه یاره ښه په جار سندره ووایه او بیا د خپلې خاورې خپل اختیار سندره ووایه و ډېر ښه او ستا اواز که خوږ نه دی نو دومره خو کولی شي که ستا اواز که خوږ نه دی ستا اواز که خوږ نه دی نو دومره خو کولی شي ما ته په رباب او په ستار سندره و ووایه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه دا یو پیره بیا ووایي ستا اواز که خوږ نه دی نو دومره خو کولی شي ما ته په رباب او په ستار سندره ووایه ډېر ښه او یاره د پیغوره که یارېږي نو یو چل کوو یاره د پیغوره که یارېږي نو یو چل کوو زه در پسې وروستو ځم په لار سندره ووایه واه ډېر ښه جي ډېر ښه او ګوره شاه زلمي مو د کار غم لیونې کړي دي ګوره شاه زلمي مو د کار غم لیونې کړي دي ګوره شاه زلمو ته څه د کار سندره ووایه و ډېر ښه جي ډېر ښه او بله دا چې ما د ښار د دوړو او لوګو نه تېښته کړې ده ما د ښار د دوړو او لوګو نه تېښته کړې ده ما ته د چینې او د چینار سندره ووایه واه زبردست او ستا نوم نازنینې په شعرونو کې مدام اخلي ستا نوم نازنینې په شعرونو کې مدام اخلي نور شاعران پرېږده د اظهار سندره ووایه واه جي ډېر 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 زبردست اظهار چې کوم دی تاسو دغه دی که نه خلوص دی ښه ښه دا تاسو ته خلوص دی نور قدرمندو کتونکو څنګه تاسو د پروفیسر ابراهیم صاحب نه شعرونه واورېدل امید لرم چې تاسو به دا خوښ شوي وي. ابراهیم صاحب یو غزل چې کوم دی نو د کتونکو ته ډالۍ کوي نه دا ټپیزې دي ټپیزې دي ښه ټپیزې ته ډالۍ کوي د میده میده در پسې ګرځم نشه نشه در پسې ګرځم غوسه غوسه در پسې ګرځم ړنده کڼه در پسې ګرځم که په لاس راغلې بچو خوښه به دې شمه واه ډېر ښه جي ډېر ښه کمال دی چې په بل وطن من مونځ قضا کړو په یار غمجن من مونځ قضا کړو په ماسخوتن من مونځ قضا کړو په آخرت به خدای ته څه جواب کوم واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست او ښکلی په ناز او په ادا دی څومره بېغمه په خندا دی زمونږ په کلي کې رسوا دی د آخرت جواب دی دا دی نوی مینو په دیدن نه مړېدمه واه ډېر زبردست دي او بله دا ده چې دل څنګه دوه ګټې دې وکړې دل څنګه دوه ګټې دې وکړې ګلرنګه دوه ګټې دې وکړې خوشرنګه دوه ګټې دې وکړې ملنګه دوه ګټې دې وکړې یو د خیر ټول کړو بل دې وکړو دیدنونه واه کمال دې کړی کمال دې کړی پروفیسر صاحب کمال دې کړی بل دا چې د روزګار غم کې په لړزان یم څه د ګرانۍ نه پریشان یم لکه د ګل هسې خندان یم او بېلتونه مه راځه لا ځوان یم د زور دې نه یم ننواتې به درځم واه ډېر زبردست
ډیر زبردست قدرمنو کتونکو څنګه تاسو وکتو چې پروفیسور ابراهیم صاحب چې کوم دی نو موږ ته ډیر ښایسته ښایسته شعرونه ورل امید لرم چې تاسو به خوښ شوي وي انشاءالله بل پروګرام کې به بیا حاضرېږو تر دې پورې امید جمشید ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان